یو زمانه کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله پې عذاب را لیږي، خو عامه خبره ده. نو یو زمانه کې د بیت المقدس خلک هغوی بغاوت کړی د الله نه لرې شوي وو، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنتوب دا زیات شوی وو. نو بیا پې الله یو بادشاه راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه و، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې. او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغې ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، په چا پټي کرل، په چا ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کوم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې. کلی یې تباه کړ او دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې یې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم زه بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. دی وروستو پرېښودل، کوشش یې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه ټولو باسئ. او یاره ګورې یو شرط به چې کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کړو، خو زمونږ خدمت به کوي، ښځې به یې زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان شي دا به زمونږ غلامان وي، زمونږ خدمت به کوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره وي، نوکران او چاکران به وي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبور و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل ده واده هم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه یې ورسره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبه ایستي دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه ده د هغې نه انځر را شکولي دي، خشته تازه مزېدار، او ورسره دي د دې بیت المقدس په دې خوا تېرېده. رب العالمین ده ته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به د په تا باندې آبادوم، دا به آبادو، دې کې به خلک اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سوونو کورونو چې ویې کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې ویې کتل هغې کې د انسانانو هډوکي پراته دي، زاړه کپرې پکې پرتې دي، پنده پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکي پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادي چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي. او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته او د هغې د جوسې ته یې وکتل، نو دا هم سوچ راغی پله کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلکو آبادي. الله دا خلک به ته قیامت په ورځ جمدي کوي، څنګه چې دا کلی په خلکو آباد دی، او دا کلی به ته آبادی، نور خلک به راولې، پروردګاره چې دا کوم مړه دي دا خو به هم ته د قیامت په یوه ورځ را جمدي کوې، ته بوسي دا ډوکي تا به څنګه جمدي کېږي. شک یې نو د الله په قدرت کې، شک یې نو. هسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي انا یحیی الله هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا خلک به د قیامت په ورځ ته ځان ته ودرې، لکه دا هم ستا قدرت دی چې دلته به نور خلک راولي، دا کلي به په عباد کې چې دا کوم لوی دا خو هم د قیامت په ورځ ځان ته ودرې،
دا به څنګه هم نه کېږي، یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی تعجب یې وکړ. د شک خبره نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي. ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلي چې رب ارني کیف تحیی الموتی. دا نه کې یو سوچ راشي، لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي درته پته ده چې مکه مکرمه شته دی، یو ښایسته ښار دی، بیت الله دی پکې، د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی. لکه یې وسوسه راشي الله چې دا کلی به څنګه وي، دا به زه دا چې شته که نشته یاره، نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته. دا یو تعجب نه راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې، که ما ولیدې کله چې تمنا او ارمان راشي نو چې یو شی چې نه لیدلی نو جدا یقیني، او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته او زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي، هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي. نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارني کیف تحیی الموتی، پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه ژوندي کړې، شک مې نشته. قال اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته؟ الله ورته وویل د مړو په ژوندي کولو دې یقین نشته څه؟ الله ورته وویل بلا ولې نه، الله خو پیغمبر یم، د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي. بلا ولې نه الله یقین خو مې شته، ولکن لیطمئن قلبي، که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نور هم زیات شي. په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته. الله ورته فرمایي قال فخذ اربعة من الطير، څلور مارغانو سره واله فصرهن الیک، څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي، ځان سره عادي که بلد یې که لکه خلک کمتره ساتي، خارو ساتي، او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله، لاسونه ورته وپړقوي وله راشي، او بیا څلور واله مارغان ذبحه که حلالې که، او دا وزرې او بنې او غوښې او وینې ټول قیمه قیمه که یو ځای، او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده، راته ښیمه چې زه جمدي کول کولی شم که نه شم کولی. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې پوټې قیمه کېده. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا خو ته آواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه. ابراهیم علیه السلام هغه مارغان ده ونیول څلور، سرونه یې ترې پرې کړه، ذبح یې کړل، او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بنې او وزرې ټول یې په ټوقیا وټکول، په چې هغې واړه واړه کړل، قیمه یې ترې جوړه کړه، هر څه یې ګډ کړل، سرمن او کولمې او وینې هر څه، او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، هغه یې کېښودل، سرونه یې ځان سره دقسې ونیول، سرونه ځان سره ونیسه، ښه سرونه کېږده، سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل، اوس زه آواز ورته وکړه، آواز یې وکړه دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي، دې له دې م راشي، دې له دې م راشي، دې له دې م راشي، یو قطره به د یو غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله، د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې او پې وس کېدلې، څلور واله مرغۍ واپس جوړې شوې، ساه پکې راله، خپل اوازونه یې وکړل. اوس کولی شم که نه شم کولی؟ بې شک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته، زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم، ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو، نه م شکل و، نه م پوزه وه، نه م سترګې وې، نه م غوږونه و، نه م لاسونه و، نه م خپې وې، هېڅ هم نه رب العالمین د الله نوی یو شکل راکړه او د هغې نه مونږ پیدا کړو، او د داسې څیز د رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي. کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي، کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي، کیروان کې نو همغه لرګي ته واپس جوړوي. جومات که سړی جوړوي، دیوال جوړوي، د خښتو نه سیمټو نه جوړوي، نو که ته په دغه باندې ووایې په سطحو باندې نو همغه خښتې به ترې جوړېږي، همغه سیمټ به ترې جدا شي، بل شي ته خو نه جوړېږي که انسان چې د کوم شي نه جوړ دی، که دا انسان ته درې ولګي همغه شی ته واپس جوړېدی شي نه. الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي، اوس که غوښه یې راغشتې وې، هډوکي یې راغشتې وې، ویښتې راغشتې وې، لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وی، نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل، د کټ څلور بازوګانو، څلور پښې
ټکې وال دا هډوکې او غوښې را یو ځای کړو جوړ شوتې نه الله داسې نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره ته ته انسان ته ګورو که ته هغه اصل ته یې ګورو چې ته د دې ښکلي وجود ته ګوره د دې خشتاب سرمن ته ګوره د هډوکو ته یې ګوره ګرځېدو ته یې ګوره د طاقت ته یې ګوره د لیدو ته یې ګوره د علم ته یې ګوره د پوهې ته یې ګوره دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نشي کولی څومره انسان او الله پیدا کړ چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ولغوستول دي شکل خو معلوم دی که نه دا خو داسې ده که جامه چې ورته اغوندې نو کوم ذات چې د سر نه نوې انسان پیدا کولی شي ولې هغه جامه نشي اغوستلی د غوښې د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه مني دا هر څه مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله ورته خپل ذات ته وګوره که نه خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته پوټې غوندې مونږه ژبه لقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره لقو معمولي شان ژبه څومره تیز اواز ترې خېږي لې ساتک که ته دلته کې د دیوال له راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو له راوبری څونه اواز کوي او که سټک د دیوال له راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دلې ولی کوي او ژبه ټولو د غاښونو له ځي راځي نه به ژبه خوږ شو نه پرې د غاښ کمې راغی او اواز یې کوم ځای ته رسي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي ژبه غاښونو سره جنګېږي او دننه تې هوا را روانه ده او اواز دې لوډ سپیکره د انسان کوم ځای ته رسېږي دا لاس زور سره لاس ته رابروه که نه دونه اواز نه کوي لکه لغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي رب العالمین ته کوم اواز وباسي نو کوم قدرت به د الله را مخکې کوي خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چا ته رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ډېر وایي بېشک الحمدلله نو دغه رنګې دی ودرېده انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره هغه څه چل کېږي دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته فاماته الله 100 عام ښه اوس په تا ته هر څه وښایو بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای خر نکوش شو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښود څادر یې پرې واچو یو خوب راغی لس شل منټه کوده شوم نو بیا به راپاڅم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونۍ یا د یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پرې راغی په خوب کې د پروردګار ساه وویستله ساعت یې ووته چې ساعت یې ووتله الله فرمایي 100 کاله مې ته ساه ایستې وه فاماته الله 100 عام 100 کاله ته ساه لاړه خلک ورپسې ګرځي عزیر څه شو عزیر مور ورپسې ګرځي رونه ورپسې ګرځي د کور خاوندان ورپسې ګرځي پروردګار د بل قدرت ښکاره کول کوي یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې دې څه وویسته بل دا چې د خلکو د نظر نه یې پناه کړ خلک په لاره دي چاته نه ښکاري نه د خلکو آواز اوري نه پې خلک پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړ د هغه نه هم څه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه هم وده شو ساعته یې الله وویستله د ده نه هم الله څه وویستله په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو ویښه بېغمه وده دی هغه چې کوم د ده د زمانې خلک و کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله د بالغ شوي د هغې نه پس ګورو دغه 15 کاله ژوند ته کې مونږ ګورو 15 کاله ته نو هسې په خپل 15 پرېږده دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مري نور پرېږده په دې اول او داسې ودو به نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانده په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران رالل هلکه یو مې راغی بل دا خو هلکه سلو نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي دې جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به ناست و هغه مشران به ورسره ناست و هم د دې کندي مشران به ورسره به ناست و قسم نه کوي یو شته نن او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت دا مرګ راځي خو بس منو به چې حق د مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به نو دغه د ساعت یې ووتل او چاته پته نه لګي
فاماته الله 100 عام، 100 کاله مړ. ثم بعثه الله راجم دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو، سترګې وغړولې، چې راوچت شو، رب العالمین ورته فرشته راولېږله. هغې تپوس کوي کم لبسته، کاکا څومره دې دلته تا تېرې کړلې، څومره دې دلته وخت تېر کړه؟ نو دی چې کله وځه کېده نو دغې وخت کې دا نور راختېده، دا ساخت دا وخت و، چې نور راوخېږي دا ټیم کچه غرمه چې ته ورته وایې. او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارېده نو مازدیګری نور پرېوته والا ټیم و. وی لبست یوما او بعد یوم. اوس هر ته نه ګوري، دې په خپله راویښ شو، لبست یوما او بعد یوم. یاره یا به پوره روځي یا به څه کم به وي، نو داسې به وي. لکه غسار رانه دلته مې اوده شوی یم او دغه مازدیګر را پاڅېدم، یا یوز ده د دې وزن پوره نه ده یاره، رس خو هغه د پیشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې، دا خو زه نور ختو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم، نه دی بعد به یو دروازه یم څه کمه حصه ده. او تا ته څه پته لګي؟ قال بل لبست 100 عام، 100 کاله د نڅا وتې وه، 100 کاله دې تېر کړي دي. ښه خو خر ته وګوره، خر ته یې وکتل، واقعي خر ریزه ریزه پروت دی، نه د هډوکي پته لګي، هسې چورې مورې پرتې دي، نه د غوښې پته لګي او نه یې سرمن پته لګېږي. لوښي ته ګوري، لوښي کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته، هېڅ هم نشته. خدای پاکه دا خو حقیقت دی، فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره خو دروغ نه، رښتیا خبره ده. 100 کاله مې تېر کړي دي. او تاوی نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موته، دا به څنګه الله جمدې کوي؟ اورېږه اوس ته خو نن را جمدې کړي، تا ته خو پته ولګېده. اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده هم کوو، ته وګوره دې لوښي کې، دې کې تا سا چولي تا انګور اوږه وې، یې کتل هغه اوږه پکې پرتې دي، لم یتسنه. نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و، یعنې عام یو بیم ځان سره وړې شوې، د ایزرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړې شو. او د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې ایزر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي، او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. خو شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي، لږ نور چې پرې ولګي نو سرکه ترې جوړه شي، او چې بیا پرې نور ولګي نو بیا ترې شراب جوړ شي، څښا شي. وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی، چې اوبو ته یې وکتل، هغې را واخېستې، ګوتې ته یې وکړه، لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستی. ایزرو ته دې وګوره، ایزرو ته یې وکتل، داسې تازه مزېدار پشم پرې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راشکولي. یا الله څه لوی قدرت دی. او خر ته هم ګوره، اوس خر خو دې لا مړ پروت دی، چوره چوره پروت دی، هډوکې هډوکې پروت دی. ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې او غریزې ورو را یو ځای کړي، دې ورته ګوري، په حرکت کې راځي، هډوکي ته جوړ شو، غوښه جوړه شوه، هغه غوښه ورو ورو هډوکو پورې پیوست کېږي، یا سرمن ته تاو شوه، د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو. چې جوړ شو ترې خپې یې موالې راوالې، لکۍ ته یې شړنګ منګ ورکړه، ناګهانه خر ودرېده، چې ودرېد اواز یې هم وکړه. دغسې مفسرینو لیکلي دي. اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا الله بس زما د مخکې نن دا علم، اوس مې هم دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق پاتې شې، د حقیقت دی. کونټۍ را واخېسته، انځر یې را واخېستل، ویې خوړل، د انګورو اوبې را واخېستې. راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو. بیت المقدس ښار ته چې ګوري حیران دی، ښار آباد شوی دی، ایرې سینګ پاسې ویې کتل، خشتک کوڅې دي، مزېدار مزېدار چمنونه دي، ځکه 100 کاله کې خامخا چې ابادۍ کېږي، خو یو کلي دا پوره ابادي. الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره، دې بنګلو ته پکې وګوره، دې لارو ته وګوره، لښتو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره، ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري، نقشه ورته ټوله بدله ښکاري، کلي روان ویجاړو کندراتو، هغه ښه مزېدار ښکلی آباد دی. نه ورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی. تپوس کوي چېرې دلته کې د عزیر کور کم یو دی؟ عزیر خو موږ نه پوهېږو. په اندازه ورغې خپلې دروازې نه، چې دروازې د سینګ په اندازه خپل ورغې، دروازې وډبولې.
د دروازې سینګه وډبوله نو یو ښځه ول اواز ورکوي څوک یې؟ وایي زه د خپل کور ته راغلی یم زما عزیر نوم دی. ویل ښه نیکبخته عزیر دې نوم دی. اوس هغه ښځه په سترګو ړنده ده، بوډۍ ناسته ده، روزې په دې مخ را ځوړندې دي، د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه، دوه کم یعنې 18 د پاسه 100 کاله عمر یې 118. روزې په دې سترګو راویزان دي نو نظر یې نه لګي. زه عزیر یم که نه وي ګوره ټوکې مه کوه د خدای نیکبخته 100 کالو شو چې عزیر زمونږ نه ورک شوی دی. ابه خدای خبر چې کوم ځای به مړي پته یې نه لګي 100 کاله وشو سړی د خر نه تللی دی او غیب دی خدای خبر چې وجلی دی او که پخپله مړ دی هغه پته نه لګي. ته اجازت راکړه دې کور ته درننوځم. راننوځې خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک نارینه شته؟ نه دې وخت کې نشته. یو رپوټ یې لږ یو نارینه شته او هغه بار کړی دی 100 کالو دی 100 کالو یو هلک شته څوک دی دا عزیر دی که نه؟ وایي زه عزیر یم. کاکا ته څنګه عزیر یې؟ او ناشنا خبره ده چې یو 100 کاله پس یو سړی کور ته راشي هغه دې د 15-30 کالو هلک ښکاري. ځکه دې خو همغه شکل کې الله را پاس و چې په کوم شکل کې وده شوی و که نه، ویښتې تور دي، نظر یې برابر دی، شکل یې همغه دی لکه 15 شپږ 40 کالو هلک چې همغسې دی. او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې ده عزیر علیه السلام ته نو دا د 18 کالو وه دا د دوی وینځه ده. دا ورته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کې په جلا شوې ده. وایي زه نه منم عقل مې نه دی ګوره والله پیغمبر او سوچ وکړه عقل به دا خبرې والي دا د الله خبرې دي. زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمع دی کړی. وایي ښه نو د عزیر یو نښه وه هغه ښځه د هغې هغه قسمت بیدار دی د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو ربالعالمین به یې دعا قبلوله. نو ځکه نه ته هم دعا وکړه چې زما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې وکتلی. که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې. او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې دروغ. ربالعالمین ته یې سوال وکړو پروردګاره ستا په قدرت چې په کوم قدرت دی الله زه مړ کړم او په کوم قدرت دی پروردګار را جمع دی کړم. سوال هم ګورې یو طریقه یې نو خلک خو د سوال په طریقه نه پوهېږو. او چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښه زما مور وبخښې او ګردان هم الف زر او بې ضربه زود کړی نه په اول پوه شو نه په اخر پوه شو لاسونه په مخ راکاږي. د سوال خپله طریقه ده. هر کله چې دعا کوئ د پروردګار په دربار کې لاول به د الله حمد وایئ الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه. د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه. دعا هم داسې نه ان الله لا یقبل من قلب غافل لاهن چې زړه یې غافلي یو سوچ تنین او د بې سوچه سړي او چې هغې غافلي د هغه دعا نه قبلېږي. چې ته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خو د عبرت خبره ده. یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کوو په سترګو ړوند و په دواړو سترګو ړوند و یعنې سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې. نو د هغه مطلب دا نه و چې خدای نه سترګې غوښتې. د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي راله په فوټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دي یا الله سترګې. نو د هغه مطلب دا و چې زما د سترګو ته خلک وګوري دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي. نو بادشاه په لاره روان و د اواز کې ولګېد نو هغه وجدات یې ودرېږې ړوند دی څه غواړئ؟ ویې سترګې غواړم. وایي ښځه واپس راځم زه د دې ښار باچا یم او پولیس ته یې پرې ودرېږې او که راته سترګې نه وې نو سرمن درنه وباسم. څونه موده وشوه چې سترګې غواړئ؟ ما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې دلته کې لګیا یم او د خدای نه سوال کوم ښه اوسه پورې تا له خدای سترګې در نه کړې خو که زه راځم او ستا سترګې نه وې چې سرمن دې وباسم او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي. دا نبي علیه السلام فرمایي. صحیح حدیث دی پیغمبر علیه السلام. او مونږ سره دلته کې قندار حفیظ صاحب و هغه هم نابینه و نو ما ورته قندار حفیظ ستا په له څه ارمان دی؟ د هغه هم سترګې نه ویم ګرموالی یخوالی خو په لاس هم معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی لیکن رنګ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی.
نو هغه ما ته خندا راپسې وویل دا مهربان دی یاره دا سور رنګ تاسو وایئ داسې رنګ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی چې دا سور او دا شین او دا سپین رنګ پکې لا څه ته وایي حقیقت دا له خدای نعمت دی کریمتین ورته نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شی دی دا نه دې پې صبر وکړي الله وایي زه جنت په ورکړم نو هغه وزیران حیران شو چې بادشاه سلام دا څه عجیبه خبره دی وکړه او بادشاه د مخکې اوس خبره نه شي کولی څه چې ده ته وایي چې زه راشم او ستا سترګې نه سرمن دې وباسم د دې غریب سترګې ده په اختیار کې دي څه چې هغه ونه کړه خو خلک هم حیران شو چې بادشاه په لاره راته چې راورسېد لور ته الله سترګې ورکړي من په سترګو جوړ شوی ورته مخامخ ولاړ دي تپوس وکړه دا څوک و بادشاه وکړه چې راغی نیغې ورته ودرېده هلکه روند څنګه وي جي ټیک یم سترګو ته مې وګوره دا ګوتې څو دي دوه دا څو دي دا درې هلکه سړی خو واقعي جوړ شوی دی ورکړې د بیت المال نه وله وظیفه او تنخوا مقرره ته ځه هغه وزیران یې تپوس وکړه چې بادشاه دا څه لیبه وشوه کال دوه شپږ میاشتې هر څومره موده تېر ده چې سترګو پسې چغې والې سترګې نه وې او چې تا ورته ووایې او رالې بیا سترګې سترګې جادو یې سره که کوړه ده که څه شی دی وې نه 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 چې بابا اوس خو که سترګې نی نو بادشاه راځي هغه وجل خلاصه کوي چې هغه به رامنځته کېږي نو سرمن رانه وباسي سخت مرګ دی نو الله ته یې چغه مخکې د الله نه نه واله اوس چې ورسره د مرګ یله شوه د الله نه یې خدای ته چغه وواله نو الله سترګې درکړه او که ور یې نه کړه حقیقت دا دی دا د عبرت یو خبره دی یا حقیقت یا ارزنګ خو د عبرت دا چې د الله نه الله ته آواز وکړي نو پروردګار ګورې د انسان دعا قبلوي خو زمونږ دعا خو د انسان د الله نه وینه نو دا د دعا پکې یو ټکې مې راته ووایي چې د الله حمد بیا درود شریف بیا دعا وغواړه او د هغې نه پس بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه مخکې وروستو پروردګار به یې دعا قبوله کړي نو عزیر علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي یا الله ستا هغه قدرت چې په کوم قدرت پې زما نه سو ویسته او په کوم قدرت پې زه واپس عجم دی کړم او 100 کاله دی الله زه د خلکو د نظر نه پټ وساتلم الله دغه قدرت ته زه یو تا نه سوال کوم ته قادر بادشاه دا وینځه چې دا الله دا لنده ده زه پې لاس راکاږم دا سترګې ولې جوړې کړې که لاس یې پرې راښکه خو پیغمبر م و پیغمبر معجزه مي د الله نه سوالم شو سترګې بینا شوې چې بینا شو ورته یې وکتل نښې نښانې یې پکې وپېژندلې لاندې رانږدې که ښه ته عزیر یې د خدای پیغمبر یې زیر د خوشحالۍ نه یې بوته زوی مې څه شوې راځه هغه پلانکي ځای کې دی هلته یې لاړ صاحب د خلکو مجلس خو پروردګار چې دا ښار اوس راجم دی کړي دا خلک دا ټول سوچه مسلمانان دي یو الله مني سوچه مسلمانان نیکان خلک دی او بخت نصر چې راغلی و هغه پې حمله کړې وه کوم ګناهونه پټي و هغه هم ته خدای پاک لر کړي چې څنګه ورغلی دی هغلته کې بوډا یې وایي چې دا دغه دی عزیر دی خلکو خو قصې اورېدلې وایي چې دغه رنګ یو پیغمبر و زمونږ و په لاره باندې ته چې ترک شوی دی او پته یې نه لګي خلکو ته خو هغه واقعات معلوم و د الله قدرت لکه قرآن حکیم یې الله ذکر کوي زه عزیر یم دا ستا زوی دی زه الله پیغمبر یم وی بابا ته زما پلار یې وي خو ما ته خو خپلې مور یو نښه ښولې وه چې ستا پلار په وجود کې دا نښه راځه هغه نښه ګوره چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده قوم هم حیران قوم وایي چې مونږ ته یو بله نښه د که هغه ښکاره کوې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو که هغه نه ښکاره کوې نو بیا ستا خبره مونږ نه منو دا رښتیا نه ده وی عزیر چې و نو هغه د تورات حافظ و تورات ورته یاد و زه اوس به پته ولګي ته د تورات تلاوت مونږ ته وکړه که تورات درته یاد و نو ته به عزیر او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ هغه مستلې کوه خو دغه زمانه کې تورات مکمل روک شوی و مفت نصر چې کله راغی که نه نو هغه جوماتونه ول روان کړل د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټولې وسوځولې کوم چې د مذهب خلک و پیشوایان هغې ټول مړه کړل نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې په کور کې پرته به وه به خو عام تورات بلکل د خلکو د لاس نه ختم شوی او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و یو ورور یې ورور یې هم داسې و چې د ده سره یو ځای برغونې پیدا و دا هم د الله لوی قدرت دی او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو په یو ورځ دواړه پیدا شوي د هغه نوم عزیز و او په یو ورځ دواړه مړه شو نو دوی بلکل ما د تورات یاد دی
خلیره خلک موږ ته د تورات تلاوت وکړه، اول نه اخره پورې تورات مکمل تلاوت یې وکړو. هغې نه پس ټول خلک ترې یو ځای شو، خلکو په ایمان راوړي چې زموږ پیغمبر یې، موږ تا منو. نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي، خلکو کې خپل ژوند تېراو، خلکو یې قدر او عزت شروع کړه ځکه پیغمبر دی. لیکن شیطان خو هم خپل کار کوي، د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی، دا د خدای زوی دی، ابن الله دی. ورو ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه، محبت او مینه پیدا شوه. هغه محبت او مینه دې حد ته ورسه شیطان ورته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړو، هغه په تختو لیکلی شوی و، د لرګي په تختو. چې موسی علیه السلام کوم تورات راوړو د لرګي په تختو لیکلی شوی و، او ده چې کوم تورات مونږ له راوړو نو د هماغه تورات دی، خو د پړه لیکلی شوی دی. معلومیږي دا چې ده تورات کوم ځای زده کړ، دی د الله نه زده کړ. الله را د پلار دی عیاذا بالله دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله. عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی. دا یو پروګرام شروع شو هغه یهودیانو کې دغه عقیده چلېدله، بیا وروستو زیاته شوه، بیا خو وروستو دې مړ شو، هغه ورور او دې یو ورځ باندې مړه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسایي بادشاه د 3 سوالونو تپوس کړی، د 3 سوالونو. یو سوال نه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د انور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا انور په سترګو نه دي، یو راته هغه ځمکه وښایه. د عیسایي بادشاه د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه، او دواړه په یو ورځ مړه دي، یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. د دې 3 سوالونو جواب راله راکړه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولېږه. ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و، رکوت و، خو پیغمبر علیه السلام ورته دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب والحکمه، الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه. دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې وه. نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېناو. ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولېږه چې دا خو عیسایي بادشاه دا 3 تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي، زما په ذهن کې خو دا جواب نشته. ابن عباس ما سره جواب شته، وایي دا کومه ځمکه چې دې یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی نه وروسته لیدی دی، د هغه بحر پلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې، 12 لارې پکې جوړې شوې. نو هغه لږ ساعت پې نور لګېدلی دی، د هغې نه مخکې هم پې اوبه بهېږي، اوس هم پې د پاسه اوبه بهېږي. ځمکه خو دغه ده. یادوي چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی، یو قبر هم منډی وي، یو مړی پکې منډی وي، یو بیا ترې مړی روغ و. دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګیله کې دا کب ول الله قبر کړ، یونس علیه السلام پکې لکه د مړي پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي، یو خوا بل خوا منډې تړلی وایي مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړه، یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راغورځو. او دا دي چې وایي چې دوه دي، په یو ورځ پیدا دي او په یو ورځ مړه دي، یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی، دا عزیر علیه السلام او دا هغه ورور دی عزیز، دواړه په یو ورځ پیدا دي، په یو ورځ مړه دي. عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی، ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تېر کړي دي او هغه ورته 100 کاله مشر دی. دا حقیقت دی ورونو، دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي، د خپل عظیم قدرت دپاره ذکر کوي، دې لپاره ذکر کوي. الله قصې نه کوي، نه په قصو څوک مشغولوي، دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان نصیب واپس پیدا کېږي، بلکې د دې نه هم زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبیلو پته نه لګي، نه د خاورو پته لګي، نه د زرو پته لګي. دا به څنګه جنګي کېږي؟ دا به د مکې قریشو هم دا سوال کوو. الله دا مثالونه موږ په قرآن حکیم کې ذکر کړي. خو ما راته وخت یو ټکي وایي، موږ صرف یو خبره منو، یو ټکي منو، هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاه دی. الله پرې قادر و چې موږ یې د مور په ګیره کې پیدا کړو. ور د انسان عقل دا وایي د مور په ګیره کې نه اکسیجن شته تا ته، یعنې الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې، نه رودسماتي انتظام شته، نه جلا په ماشوم پکې جالي، نه پکې خاندي،
9 میاشتې 10 میاشتې 8 میاشتې د مور په ګېډه کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جراش متیازي وکړي. اکثر سوچ کوم چې د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي، بعضې وخت ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي. زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه 10 ورځې یا 20 ورځې وروسته پیدا شو، او چې پیدا شو نو جالي چې د 9 میاشتو په 9 نیمې میاشتې پس پیدا شو، دا 15 ورځې پس چې دې پیدا شي، دا 15 ورځې مخکې د مور په دې ګېډه کې ولې نه جاړه. دا په 8مه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي، که په 9مه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي. نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو پکار ده چې یو 15 ورځې خو مخکې پیدا نه چې 15 ورځې خو زه غول نه کولې که نه، او چې پیدا شو جالي 2 منټه مخکې د مور ګېډه کې نه جالي، 1 سکنډ مخکې د مور ګېډه کې نه جالي، 1 سکنډ پس د مور د ګېډې نه بار شو یا دې جالي. او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کړې سم خیال دی 15 منټه کې به دې جمدي پاتې شي، په اسد به مړ شي. دا د الله لوی قدرت دی، دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو، د الله ټول قدرتونه ومنو، د الله صفات ومنو، او دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېڅ چا نشته، د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هېڅ چا نشته. الله چې کوم کار کوي او کولی شي داسې کار هېڅ چا نه کړی دی، نه کوي، نه کولی شي. جن ورکولو والا الله دی، مرګ ورکولو والا الله دی، د دې قبرونه واپس جمدي کولو والا ذات الله دی، مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی، بیمارۍ نه جوړونکی الله دی، بیماري راوستونکی الله دی. دا ټول کائنات چې چلی دا نور او دا سپومۍ ترې راخیجوي او دا انقلاب په دې دنیا کې په دې نظام کې راولي، دا څوک دی؟ دا الله ذات دی. دغه ذات په مونږ منو، بل دغه ذات په مونږ یو منو، دغه له به مونږ شریک نه پیدا کړو. د الله په صفتونو کې د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هېڅ څوک شریک نشته دی. دا زموږ ایمان دی. نو بهر کیف دغه طاقت دی د الله. الله په دې هم قادر دی مونږ مسلمانان پیدا کړي، الله په دې هم قادر دی چې مونږ سره د ایمان د دنیا نه بوځي، او الله بیا په دې هم قادر دی چې مونږ جنت ته بوځي. د دې الله قدرت لري، الله د خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زمونږ ایمان نصیب کړي، او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت دی پروردګار مونږه د دنیا او د آخرت د پریشانونو محفوظ کړي، او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت پروردګار مونږه د جنت اهل وګرځي. یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له، نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخکې لږ د خفګان اثراتو انساني شکل کې و. نو حضور پاک یې تپوس وکړ جبریل زه پریشانه غوندې نه وی الله رسوله یم، ولې؟ وی نن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خفه شوم ډېر، هغې ته به هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. وی جبریل دوزخونه که دوزخه؟ وی نه 7 دوزخه دي، 7 دوزخه دي، یو بل د پاسه دي. الله رسوله یو لاندې تپه یو بره 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 دې کې به څنګه په تپو کې به څوک وی د الله رسوله ټولو لاندې تپه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې 2 قسمه دی، یو عقیدوي دی یو عملي دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان، لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري، لکه کافر په خولې مسلمان، مونځ به هم کوي د سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته مونځ به هم کو، روژې به هم نیولې، لیکن لنا د پیغمبر دشمنو، د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر مونځ هم کوي، پټکې دې هم وي، ګیره دې هم وي، هر څه دې وي، خو چې دړنه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي، دا مسلماني به کله ختمېږي، دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي. دا منافق دی، دا خطرناک شی دی، دی به لاندې درجه کې. دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما، بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم، سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه، جنۍ وه، دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه، د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه.
ورځ ښه د دین د دشمنۍ ته. اوس دا د انجیو دا جنۍ چې دا نیمچلو پټۍ په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډۍ په ګیټیم ښکاره دي او نرۍ جامې چولې دي. ښه روبار وځي نه به دې کور کې او زموږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور. ښکلې خبره ده. وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنه ولا تبرجن تبرج وزیر وځه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې نه ولې نو خاوند راوړي که خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جینۍ ورته وایي ښه نو په تا په دې غوا کې څه فرق شو؟ دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده. ورځخه دی تخریب دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري. غوا هم خدمت کوي پی وله ورکوي سوټې وله کوي او ته هم ولله لګیا خدمت کوي. نو په تا په دا غوا کې څه فرق شو؟ دا ښځه په دې پوهېونه چې نیکبختې بهر وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړي یې هیله ورته یې نه یېنې ته غوا کې څه فرق شو؟ وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه. اخري خو بر په صحرا سري که نه را دننه شوه. ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جینۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته اوس تا او دې خره کې څه فرق دی؟ دا خره هم په ډیرانونو ګرځي او ته هم په ګندونو پسې بار ګرځي. څلور سره هلکانو سره پوټلو کې شپې ډیرانونه نه دي. هم ازاده او ته هم ازاده هم لږ ساعت له کور ته راشي ته هم لږ ساعت ته کور ته راشې هغه هم لګیا ده پیدا ترې اخلي او بار چکرې ته هم. نو تا او دې خره کې څه فرق دی؟ وایي د انګیوز جینۍ دوپټه په سر کړو غرې واچ دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي. کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي. خلک سپومې ته وختله خلک کم خوا لاړله ته کم خوا روانې. خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي. زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی. خلک دي دي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي. خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی. نه شریعت ته د دوکاندارۍ نه منې کوي کوه د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا. شریعت ته د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي دنده جوړه کړه. د موټر نه دی نه منې کوي درې دنده واله صحابو سره وخانو دا موټر دی. د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلې کور جوړ کړه. هغه زمانه کې اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه منې کوي. د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه د غټې روپۍ به زنګ کېږي. نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولې دونه وي نو په میدان به یې واچولي نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کول. عثمان صاحب دونه مالدار. نو د دې خلکو دا خیال دی چې کنې که ما چې ته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړ یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم. نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورئ دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې مونږ به نه تېرو. دا غلطې خبرې دي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراته. دا خو څه خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به یې په بحري تلل او سوداګري به کوي. مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای به نه یری. یو سړی د امام احمد ابن حنبل ګاونډي لور سټک به و لور او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولیده او تپوس یې ترې وکړه چې ویې کتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی. ورته ویې هلکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې؟ وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي خشته سپینو جامو کې په باغچه کې دا د جنت نښې ښه که یو مړ دې په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې.
برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته ووایي چې ایمان راوړی. نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسول ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کو. او دیم ویلي چې دا کوم تعالی څوک راغلي دي په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله. خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکوو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه. حضور پاک ورته وایي ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښې. نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لور وایي ستا د خاوند څه عمل کو؟ ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي. یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی، دغه مونځ او دس پې کوو سټه کې و نور څه عمل خو نشته. یاره یو دوه عمل یې دي، دوه. یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به رابرو. نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه له نه برو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو. دا ګرمه اوسپنه به ووامه لا نه یخېږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به لمونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک به اوچته مو نو رابرو بیا نه بس کې به یې ښود لمانځه له به روان شو. ته د الله نوم دې ته وایي. او دویم څه؟ دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو. امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به په ښکارېده نو ده به وی یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي، ارمان چې مالدار وي، ارمان چې اوزګار وي نو ما به اوس دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي. خو څوک هم ټوله ورځ بچوله سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شم نو راپاسم سر مانځله ځمه. الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوو. الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوو. نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړ. دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی. د خدای نه غیرتي ذات بل شته؟ ووایه شته؟ نشته. دومره الله غیرتي دی، دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او منزله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل. نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زړو ته رسوي. هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی، خپل عبادت کوه، تجارت کوه، زمینداري م کوه او بخورلم دا هر څه. خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دې وخت کې که ستا د زرګونو روپو هم تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ کړه دوکان جرنده کا خو زه په مټه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی په بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس د خدای اواز درته د الله د طرف نه شو. ژبه د مؤذن ده، ژبه د بنده ده، ژبه د نیازلي ده، ژبه د زید عمر بکر ده، خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه. دا نمایندرې د خدای ورې پټې خبرې ته سوچ کوه دې کې ډېر لوی کمالات دي. دا نمایندرې د خدای. حی علی الصلاة منزله راځه شبه او حی علی الفلاح هو قد افلح من تزکا چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزله د خدای د نوم احترام د خدای د نوم احترام وکړو منځه ته ودرېږه. نو موږ څوک نه منې کوو افسر هم شه، ډایرکټر هم جوړ شه، ډاکټر دې هم زوی جوړ کا، انجینیر دې هم زوی جوړ کا، کارخانه هم جوړه کا، لس موټرې والا لس بنګلې جوړې که نه منې کوو، شریعت نه منې کوي. خو الله مه هېروه د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي، د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي، د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي، د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي
او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران. و چې جبریل علیه السلام دا خبره وکړه د رسول الله مبارک رنګ بدل شو. جبریل علیه السلام لال او حضور پاک کوټې ته ننوت. فرض منزله به راوته مونځ به یې کوو بیا به په تیزۍ ته کوټې ته فرض مونځ به یې کوو راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدل و. صحابه حیران دي چې خدای د په نبي علیه السلام څه چلو شو. نن خو درېیمه ورځ ده، نه چا سره خبرې نه اترې، نه بیبیانو سره خبرې نه اترې، بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه وایي. دا څه چلو شو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دروازې وډبوله. السلام علیک یا رسول الله. د الله رسوله په تا دې سلامي جواب یې ورنه کړ. دننه به یې وعلیکم السلام ویلي خو ویې نه رولول. ابوبکر صدیق درې اوازه وکړه. شریعت کې هم دا دي چې درې اوازه دې چاته وکړله جواب یې درنه کړ بیا ځه واپس راغله. حضرت عمر صاحب ته ویم عمره حضور پاک دا څه چل شوی، چا خفه کړی دی، چا ستغه ویلې ده، څه مسله څه ده؟ فرض مونځ له روځي او مونځ وکړي او نیغ په منډه جومات ته کوټې ته ځي او ورځان پسې بند کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی خو جذباتي و، هغه هم درې ځله سلام واچو، جواب میلو نه شو. سلمان فارسي ته یې وایي چې سلمان فارسي رسول الله مبارک ستا متعلق وایي چې دا زموږ د اهل بیتو نه. فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازې ووهله، جواب ونه شو. خو په درېیم ځل ورته وایي بابا الله رسوله فاطمه ما ته ورکوله وکړه. دروازې یې ورته کوله دوریو چې ورننوته. نن درېیمه ورځ ده، درېیمه ورځ چا سره خبرې نه کوې، بیبیانو سره نه میلاویږي، او چې مونځ وکړي فوراً کوټې ته راځي. څه چل شوی، چا تکلیف کنځل څه شوي دي؟ حضور پاک ورته قصه وکړه، وی زما امت چې کوم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرېږدي. نو فکرمن یم د امت دپاره. فکر چا دپاره شو؟ امت دپاره. دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوتخانه کې کومه او دا چې موږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوتخانه ورته وایو، ځان له ځای ورته وایو، دې کې ناست یم ورته. الله آیت نازل که لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضی. در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کوم خیر دی. د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو مونځ ته به وځي الله ته متوجه شو در به کم. نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کومه. څه ناسبه الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګند ترې لرې شي، خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافین کوي. خو د هغې نه مخکې هم ډېر غمونه شته، ځنکدن مخکې دی ښه، او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي. زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا، تو کامیابي غواړې. په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک که، عقیده خرابه لرې کړه پاک یې وساتله، او عمل یې پاک که او اخلاق یې ښکلي کړل. وذکر اسم ربه، خدای یاد که، مونځ یې وکړه، دا پاک سړی. لیکن الله بیا وروسته څه وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا. دا نه وایي چې دنیا کسب کې، نه نه، د دنیا کسب په ځای دی. تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا په آخرت غوره کې. والآخرة خیر و ابقا، الله وی آخرت ګوره ډېر بهتر دی د دنیا نه. دا خو لږې ورځې د تېرې به شي، د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي. ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم او موسی. دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی، دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړی. زما وروڼو موږ به دنیا هم کوو، د دنیا تجارت به هم کوو، خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو. آخرت به اول نمبري، دنیا به دویم نمبري.